محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دیتا علماء کرام اسم اعظم هم وی. محترم مسلمانانو خویندورونو کو تاسو د یا حیو یا قیوم معنا واورېده بیا به تاسو ته پته ولګي چې آو په دې نوم کې څومره خاصیت دا پراته دي. د دنیا خویندې یا دغه رنګې څومره رونه دي اکثر کال کې میسج کې چېره یا حیو یا قیوم وظیفه موږ شروع کړې وه او یا حیو یا قیوم باندې زموږ ډېر زیات لوی کارونه وشو. اکثر څوک کورنګو کې سره مسلې دپاره نو زه ورته د یا حیو یا قیوم وظیفه ورکړمه نو دومره په صدق باندې وکړي، دومره په اطمینان او خشوع او توجه سره وکړي چې الله پاک د انسان حاجت په یو څو ورځو کې دا پوره کړي. نو که تاسو هم غواړئ خپل حاجات دا پوره کول غواړئ، مشکلات ختمول غواړئ، جنګ جګړې لر کول غواړئ، د خوښې واده کول غواړئ، خپل محبت لا دوام ورکول غواړئ، نوکري حاصلول غواړئ، نو تاسو له هم پکار دی چې د یا حیو یا قیوم دا ذکر دا ورد تاسو وکئ، ملګرو سره هم شیر کئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک نه دعا ده چې کوم خویندې زموږ دا وظیفې ګوري د هغوی څومره مسلې دي الله پاک تمام مسلې حل کړي. باقی اللہ پاک کڑاوے مو باقی اللہ پاک تا تو روزانہ جاڑی یا اللہ پاک تمام مسائل اللہ ختم کی، تمام حاجات اللہ پورا کی، تمام مشکلات اللہ ختم کی. کم زمگرونا دا وظائف گوری دا رشتے دا پارا، دا واده دا پارا، محبت دا پارا، نوکری دا پارا، حاجت و مشکل دا پارا یا اللہ پاک دا تمام رونو تمام مسائل حل کی، دا رنگی مشکلات ختم کی، پریشانی ختم کی، تمام حاجتونو له پوره کی. ثم زمغرونه بار ملک دی مسافر دی الله پاک په خپل ملک د خیر سبب کی، الله پاک خپل وطن کې ولا د حلال او بهترین او اعلی روزگار ورکړي ولا دا هغه څومره مسائل دی الله پاک تمام مسائل الله ختم کی. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د یا حیو یا قیوم ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یا حیو یا قیوم د الله پاک د نمونه دي او د الله پاک داسې نمونه دي چې یا حیو معنا ای ژوندي ذاته د چې یو ذات ژوندی وي او ته ورته اواز کې نو خامخا څه کوي تا ته به اواز درکوي، خو چې مړی اواز به درکړي نه. نو زموږ او ستاسو رب دا ژوندی دی، زموږ او ستاسو رب دا کریم دی، مهربان دی، انشاءالله ستا حاجت به پوره کوي. یا قیوم معنا ده ای د تمام کارونو سنبالونکیا، د تمام جهان سنبالونکیا، د تمام کارونو پوره کوونکیا. د الله پاک دا نوم حیثیت دا دی چې تمام کارونه چا څومره ورانی، د چا څومره بند کارونه وي، د چا څومره مشکلات دي حل کېږي نه، څومره حاجات دي پوره کېږي نه. نو که د یا حیو یا قیوم دا وظیفې شروع کړه تمام مسایل به الله پاک دا ختم کړي، حاجات به پوره کړي، پریشانۍ به الله پاک ختم کړي. نو یا حیو یا قیوم محترمو دا ذکر تاسو شروع کړئ، روزانه کوئ، په توجه سره کوئ، اطمینان سره کوئ. کو چرته یو ځای کې ناست یې تاسو ذکر کوئ او څوک شور کوي نو کو تاسو خپل ذکر طرف ته توجه کوئ نو ډېره به ښه وي. خو د ټولو نه بهتر والا به دا وي چې تاسو د دې خلکو نه ځان نه کښېنئ چېرته. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي که څوک هم دا وظیفه کول غواړي نو هغوی له پکار دی چې چارهدام دې وکړي. چارهدام یې وکړي په ښه طریقې سره، 2 رکعته نفل صلات حاجت به وکړي، نفل وکړل بیا به د هغې نه بعد 314 پیرې یا حیو یا قیوم وی، یا حیو یا قیوم 313 پیرې وی ویلي. مخکې وروسته به د دې نه درود ابراهیمي وی کوم چې د مانځه درود شریف دی. نو چې کله دا ویلي بیا به د هغې نه بعد په سجده باندې سر کېږي، سجده کې به پرېوځي او د یا ارحم الراحمین ذکر دا به شروع کړي. نو تاسو په سجده کې د یا ارحم الراحمین ذکر دا مو کو. نو تاسو محترم مسلمانانو په سجده کې به
د یا ارحم الراحمین دا ذکر کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم. بس سجدہ کی بتاسو 50 پیری وائے کلم 50 پیری برابر کو بیا بل هغه نه بعد سر برابر کی لاسونه با اوچت کی الله پاک ته چې اے د تمام جهان مالکا اے بادشاہی ورکون کیا عزت ورکون کیا اے مشکل کشا حاجت روا تمام حاجتوں ته پوره کې ته بادشاہی زګدایم ته مالک ز غلامم ته ورکون کې د سوال کون کې ما ته تمام خلق لا ورکول کې منګ سوالګیر یا الله پاک زمونږ د حاجت دا پوره کړه چې څومره نورم تاسو سره الفاظ وي مهذب بهترین اعلی الفاظ وي هغې سره الله پاک نه دعا غوښتلی شي. الله پاک خپله وایي که نه چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله پاک دپاره ښکلي ښکلي نومونه دي الله پاک پرې رابلی. نو یا حیو یا قیوم دا چې کوم ذکر دی پرې تاسو الله پاک دا رابلی انشاءاللہ العزیز. الله پاک استاسو تمام مسائل دا به ختم کی حاجات پورا کی پریشانی به ختم کی چې سم تاسو په زړه ارمان دې پورا بشي انشاءاللہ. الله پاک مو خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.